دا د واخله بنگلاديش، دا د واخله مغرور استرالیا او دا د واخله نیوزیلند. دا بقایا کې یو دوه ټیمه چرته بیکار او دام دې صدر واخله وملی د افغانستان اتلان. واقعي خبره دا خبره نن ثابت شوه چې د غرور سر همیشه د پاره خکتی. استرالیا چې په کرکټ باندې راج کاو، د کرکټ بادشاهان، د کرکټ چیمپئن ځلې افغانستان ته شکست ورکړل او ګټلې میچ افغانستان بیلل او دغه خلاف یو داسې ټیم خو غرور تکبر هغه د خپل ځان سره ډوب کړه او د ورلد کپ نه بهر کړه. همیشه لپاره په هر ځای کې سادګي عاجزي کول پکاري. افغانستان نو ډلې د هم دغه ریکوست دی او دغه مرته خبره ده، همیشه لپاره عاجزي کوي، همیشه لپاره سادګي کوي. د الله تعالی لاک لاک شکر په هر ځای کې ادا کوي، بریا به دغه شان کې راوړي. استرالیا چرته کې چا په خواب کې دا سوچ نه وکړي چې استرالیا به اټ لیست سیمی فائنل له خو چا سوچ نه و چې سیمی فائنل نه به استرالیا ټیم ته کې پاتې شي. خدا د خپل تکبر او د خپل مغرور توپ د ځان سره ډوب کړه او لاړه به وړله. ماشاءالله افغانستان زبردست بریا، نیوزیلند ته شکست، بنگلاديش ته شکست، استرالیا ته شکست. میچونه په خپل نوم باندې کړل لاړ ډایرکټ سیمی فائنل ته. د افغانستان لوبډلې سیمی فائنل میچ راځي د ساوث افریقا سره. الله دې وکړي چې دغه میچ هم افغانستان په خپل نوم باندې کې خپل ټیم د خپل لوبډلې د دې لپاره دعا کوو سیږي، دعا ورته کوي چې الله پاک الته کې هم بریا ورکړي او پښتنو ته دغه شانته کې خوشاله نه ورکړي. ډیر زیات پښتنو ته یو ځل بیا مبارکي په هر ویډیو کې مبارکیانې دي او تشه مبارکیانې دي، ځکه چې ډیر زیات د اختر ورځې دي نن سبا او اختر ماشاءالله ډیر زیات وګس شو. اختر درې ورځې خو د افغانستان او د پښتنو چې کم اختر دی هغه ډیر زیات وګس شو. بیک ټو بیک دا درې اختر منګه وکړلې ماشاءالله. ملاویږي نو ویډیو کې تر هغه د ماما بیا تر شاته راکې اجازه د الله پامان.